Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش sentences with Pashto translations. Viewers, دا lesson دی lesson number 10. Sentence دی go and get past food. Past معنی دا چټک تیز یا پتاده سره. Food means خوراک یا خواړه. لاړ شه او چټک خواړه راوړه. Don't you feel shame sentence دی. Don't you feel shame. feel مطلب محسوسول احساس کول. shame means شرم. د دې مطلب شو تو شرم نه لري. feel shame شرم. That's what you always say. always همیشه لپاره. دا هغه څه دي چې تاسو تل وایې. بل سنټنس دی She opened her door. Open means کولا وهل یا خلاصول. Door means دروازه. She opened her door. د دې مطلب شو هغې خپله دروازه خلاصه کړه یا کولا وکړه. بل سنټنس دی open this box. box مونږه صندوق ته وایو. quickly means زر پتاده سره. دا بکس زر خلاص کړه. سنټنس دی she can play many games. games means لوبې. can play لوبه کولی شي. هغه کولی شي ډېرې لوبې وکړي. بل سنټنس دی you can watch movies. watch means کتل یعنی په موبایل باندې کتل یا په ټي وي یا په کمپیوټر باندې موویز کتل. تاسو کولی شئ چې فلمونه وګورئ. بل سنټنس دی we can learn from internet. we can learn مونږه زده کړه کولی شو. learn زده کړه from internet د انټرنیټ نه. مونږ کولی شو چې د انټرنیټ نه څه زده کړو. ویورز چینل سبسکرایب کړئ، شیر کړئ دا ویډیو او لایک یې هم کړئ. د دې نه علاوه زموږ فیسبوک پیج لینک ډسکرپشن کې موجود دی. کو تاسو فیسبوک پیج باندې ویډیو ګورئ.